بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو د تانا بډبیر په حدودو کې یو پلار خپل زوی وجلې دی. وجه سوا پلار خپل بچی سره خو ډیره ښکلې مینه کوي، د هغه د زړه ټوکړه وي او د زوی هغه مینه پلار سره چې د هغې ډېرو څه قیمت نشته دی. دلته وجه سوا چې د خپل پلار خپل زوی وجلې دی. پلار خپله زندګي ټوله په مزدورۍ کې تېره کړې وه، بیا د دې زوی رویه دې ته څنګه جوړه شوه چې په خپل پلار باندې بې ګزارونه کول. هغه جایداد چې کم پلار خپله ځواني ختمه کا، جایداد یې وګټلو، خپلو بچو له سر چت سایه جوړه کړه او زوی دې ته رالو چې په خپل پلار باندې بې ګزارونه کول. ګرانو کتونکو ډېره غمجنه او دردمنه ده. اولاد ډېر خوږ وي، د ګل ګزار هم پې څوک نه کوي. خدا نوبت ولې راغلی دی چې خپل پلار خپل زوی وجلی دی. دغه ټول تفصیلي ریپورټ تاسو سره شیر کوم، راځئ موږ سره. ارشد صاحب دا راته ووایه چې تا نه به ډبیر په حدودو کې یو پلار خپل زوی وجلی دی. هغه حوالې وقوعي سره څه تفصیل دی راته ووایه چې دې کې بیا ملزم گرفتار شوی هم دی او وجه څه وه؟ جی بالکل په 18 تاریخ باندې تقریبا 10 بجې جمشید چې کوم مدعي دی د اف آی آر هغه ریپورټ کړو چې زما وراره محمد عثمان دغه پلار اسلم وجلی دی او د هغې ریپورټ چې کله وشو اف آی آر وشو نو په دې دوران کې مونږ خپل ټیمان جوړ کړه. څه ټیمان تفتیش دپاره موقع ته لاړل، یو ټیم مونږ ولېږلو د ملزم د ګرفتارۍ دپاره. نو هغې کې دا چې کوم پلار دی چا چې خپل زوی وجلی دی هغه مونږ 3 غنټو کې دننه ګرفتار کړو. د هغه سره چې کوم آله قتل او تمانچه هغه هم ریکور کړې ده. ارشد صاحب دا راته ووایه چې وجه څه وه؟ پلار او د زوی منځ کې خو دا داسې یو رشته ده چې دا خو کیدی نه شي چې پلار خپل زوی ووژني. ځان مرګ ته جوړوي خپل پلار، خو زوی ته هغه درد تکلیف د ګل ګزار هم نه پرېږدي. خو دلته پلار دونه ظالم شوی دی، نو دې کې وجه مین څه ده؟ د دې په منځ کې څه ګریلو تنازعات داسې وو چې خپل منځ کې به دوی جګړې مګړې کولې. سپیشلي دا چې کوم عثمان مقتول دی، د خویندې ورونه، د مور، دوی به د دې ملزم سره چې کوم قاتل دی د خپل زوی د سره به جګړې کولې او په دې وجه باندې هغه ډېرې مسایل داسې وو، ډېر وخت نه را روان وو. خو په دغه ورځ باندې بیا تنازع دوی دا وه چې دوی ورته ویلو د بچو او ښځې چې موږ دا کور خرڅو، دی ورسره په دې خبره باندې راضي نه و. نو په دې باندې وران شوي او اخره کې خپل زوی قتل کړو. دلته اورېدو کې راځي چې د ده یو بل زوی و هغه هم مړ شوی و، د ده څه ګزار پې و داسې؟ هغه خو داسې ملزم انټروګیشن کې ووایي چې دا څه وخت مخکې دا همدغسې هغه زوی و، هغه د سره چېرته په جګړه شوی و نو ده په بیلچه وله سر والی و چې د هغې نه بیا هغه ته کینسر وشو، هغه وفات شو. خو د هغې داسې خاص ریپورټ یا څه نور څه نه و، بس هغه جنرالي چونکې هغه موقع باندې نه و مړ، کینسر نه بیا مړ شو. نو خو هغه هم د ده په وجه باندې مړ و. نو دلته کې د دې یو بچی و دا چې کوم د کینسر د وجې مړ و، نو هغه بیا د سره و، لکه مطلب دی نیکو خپل نوسې به لویولو، دا وجه جنګ جګړو هم په دې جوړه شوې وه؟ بالکل د هغه نوسې مو سره و، د مخکیني چې کوم بچی مړ و د هغه زوی دې سره کور کې به و. نو عموماً به هم کور کې هم د دغه وړو وړو خبرو باندې جګړې کېږي. نو هغې کې یو وجه دغه وه چې هغه ماشوم به دې سره و او دی پې ډېر زیات خفه کېدو. نو کور کې به چې کله مسایل جوړېده نو کله به د هغې ماشوم ته وځي، کله یو څه کله بل څه. نو اخره کې بس د خپل زوی چې و محمد عثمان اخره کې دا قتل کو. ارشد صاحب دا ډېر یو تکلیف دی لمحه نه ده چې یو اولاد راپاسي او په خپل پلار باندې ګزار کوي؟ ډېره زیاته، چونکې په دې ټوله دنیا کې انسان ته خپل بچي او خویندې ورونه دا ټول نه زیات نږدې وي، ګران وي. نو کله چې یو سړی د خپلو بچو یا د خویندو ورونو یا د پلار د قتل اراده کوي، نو مطلب دا چې هغه به ډېر هغه ایکسټریم ته رسېدلی. نو وي داسې بس کله کله داسې فرسټریشن او دا چې کوم ډپریشن دی دا داسې حد ته ورسي چې بس انسان مجبور شي او آخري قدم چې وي هغه اوچت کړي. دا چې کوم ملزم تاسو اوس ګرفتار کړی دی د ده څه وینا ده؟ دی همدغه خبرې کوي چې زموږ کور کې به همدا مسایل وو، وړې وړې خبرې په هغې باندې جګړې او بیا اخره کې د کور دا خبره، نو په دې وجه باندې چې دی نو دا مجبوره شو دا قتل یې وکړو. د به څه کار روزګار کولو دغه چې کوم ملزم اوس ګرفتار دی د دې پلار یې؟ دی خو مخکې بهر ملک کې و، چېرته مزدورۍ دپاره تللی و، بیا واپس راغی
نو ریسنټلی خو دی بس کلي کې و خو دې نه مخکې دی ډېره موده بار پاتې شوی دی. کارشد صاحب مونږ وګورو نو دلته که د زندگی په هر مسافرۍ کې تیره شوې ده او د خپلو بچو دپاره رزق او منډه تړله کړې ده نو د ده دا بچي دا خو نه چې بې تعلیمه پاتې شوي دي یا تربیت کې ردي کمی راغلی دی. دا اصل کې که یو ماشوم سبق هم وي او تربیت یې ښه وشي خو د پلار سایه چې بیا هغه بل شانتې وي پاسبل نه ده چې پلار دې موجود نه وي او یو خو دا وي چې هغه ماشوم داسې وي چې هغه خپله انټرسټډ وي په دې څیزونو کې او هغه دیني تعلیم شو یا دنیوي تعلیم هغه په وخت باندې صحیح تعلیم واخلي. خو زیات ماشومان زموږ داسې وي چې هغه پلار پې نه وي او د هغه زور زبردستي ورسره نه وي نو هغې سبق نه وي نو د هغې تربیت خراب شي او د هغې د وجې نه بیا غلطه معاشره کې چې کیني پاسي نو د هغې انجام بیا دا راوځي چې بس بیا د پلار ګریوان ته ملا سچي او د کوم ځای کې چې غلط کارونه دي هغه کوي نو د هغې اخري انجام چې بیا وي نو هغه غلط وي. ارشد صاحب دا هم راته ووایي چې زیاتر کیسونه مونږ ګورو دا خو مونږ واورېدل چې پلار خپل زوی وجلی دی خو دا کیسونه مونږ ډېر ریپورټ کړي دي چې زوی خپل پلار وجلی دی. دې حوالې سره به تاسو څه وایي؟ بالکل همداسې ده څنګه چې ما ذکر وکړو تاسو ته چې کله تربیت خراب شي نو بیا ډېرې مسایل په کورونو کې راځي او د هغې رزلټ بیا دا راوځي چې یا پلار زوی وجني یا زوی پلار وجني. همدغسې ډېر کیسونه ریپورټ شوي هم دي تاسو به کتلي هم وي نو د هغې مین وجوهات دا وي چې یو خو د هغه تربیت د دې لیول نه وي شوی چې یاره یو سړی راځي او پلار باندې ډز کوي. بل د هغې شاته مسایل داسې وي چې نن سبا غربت دی نو وړې وړې خبرې د پیسو د جایداد په دې څیزونو باندې بیا آخري انجام چې وي نو قتل ته ورسي. ارشد صاحب پلار لاړو مسافر شو ټوله زندگی یې بهر تېره کړه بچو له ګټه مکړه د هغې د علم تربیت دپاره پیسې هم رالیږلي دي او وخت هم تېر کړی تپوس هم کړی دی بیا چې هغه دلته راغو بیا د بچو ګزارونه د هغه په سر باندې شو اخري اینډ دا شو چې بیا پلار دې ته مجبور شو چې یو زوی خو یې په بیلچه ووالو زه هغه خو د کینسر نه مړ شو بل زوی یې وویشتو هغې هم مړ کو نو دا د پلار زندگی شوه په دې باندې به تاسو څه داسې تفصیلي یو څو خبرې کول غواړي؟ یره زما په خیال باندې چې د پلار دپاره چې څومره د ماشومانو د کور د خوراک او د پیزار او د دې څیزونو ضرورت دی د چته نو د دې نه زیات ضرورت چې دی د ماشومانو تربیت دی. که مونږ په غریبۍ کې وخت تېر کړو داسې ډېر مثالونه زموږ مخې ته دي چې هغې په غریبۍ کې وخت تېر کړی دی خو د هغې د خپلو ماشومانو د خپلو بچو تربیت صحیح کړی دی نو نن که د هغې وګورو نو شاته هغه زندګي چې دی نو هغه ډېره ښه او خوشحال زندګي تېروي. نو زموږ دپاره پکار دا دی چې مونږ په دنیوي او دیني دواړه طرفونو باندې د ماشومانو تربیت وکړو نو امید دا دی چې انشاءالله داسې حالات به بیا نه جوړېږي. د مقتول جي عمر څومره؟ دې کې جمشید خان چې دی هغه مدعي دی چې هغه مقتول محمد عثمان د هغه تره دی او د ده عمر داسې 24-25 سال دی. ګرانو کتونکو دغه یو ډیره زوروره او غمجنه ده چې خپل پلار را پاسي او خپل زوی قتل کوي. دا نوبت ولې راغلو؟ پلار خو هم مسافر و بهر تللی و خپل ځواني خپل زندګي یې تېره کړه د خپلو دې بچو دپاره مسافري وکړه. هغه بچو ته خو د هر څه ورو رسول پیسه تعلیم تربیت خو د پلار هغه سایه چې بچی د هغې نه محروم و یقینا چې د هغې په تربیت کې عمددي شي کمی و چې د پلار موجودګي. ګرانو کتونکو بالکل دا مونږ په هر ځای کې وورو چې پلار زوی قتل کو او زوی خپل پلار قتل کړی دی. دلته ملزمان هم زر گرفتار شوي دي. ارشد صاحب ایس پی فقیر آباد ډویژن پاتې دی هغه ځای کې د دې چې مونږ کاروایانې کتلي دي نو 3 ورځو کې یا په 3 غنټو کې به دې د کامیاب کاروایانې کولې او مونږ ورسره ډېر ریپورټونه به جوړول خو دې چې کله دلته راغلي دي ایس پی صدر چارج یې اخیستی دی نو دا کیس هم دی 3 غنټو کې دننه یا په 3 ورځو کې دی ملزم گرفتار کړی دی. ګرانو کتونکو په دې ریپورټ کې دا هم یو نصیحت دی چې بچو سره ناسته پکار ده د هغې پویه پکار ده وخت ورکول پکار دی. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډیر خیال ساتئ مونږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.